الیمین ګنډاپور ته واضح پیغام جاری کړی دی چې ته افغانستان ته لاړ شه. عمران خان الیمین ګنډاپور د څه دپاره افغانستان ته لېږي په هغې باندې تفصیلا خبره کوو. خو بل طرف ته عمران خان یو ځل بیا آرمي چیف جنرال عاصم منیر باندې سخت تنقید کړی دی. عمران خان ویلي دی چې زه د کلمې منلو والا یم، زما زندگی د الله پاک په لاسو کې ده او د جنرال عاصم منیر په لاسو کې نه ده. جنرال عاصم منیر که په ما باندې هر څومره ظلم وکړي، زما په فیملی باندې هر څومره سختي وکړي، خو زه به هېڅکله هم د ده د ظلم مخې له سر ښکته نه کما او غلامي هیڅ کله هم نه قبلوما. بل عمران خان کے پی کے اور پنجاب سیلاب باره کې هم اهم بیان جاری کړی دی اور کے پی کے کې چې کوم اپریشن روان دی د هغې حوالې سره هم عمران خان خبرې کړي دي. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهلا په عمران خان باندې خبره کوو چې کپتان څنګه په جنرال عاصم منیر باندې تنقید کړی دی، څنګه کم قسم الفاظ استعمال کړي دي. عمران خان ویلي دي چې زه د لا اله الا الله منلو والا یم او زما زندگی د الله پاک په لاسو کې ده، زما زندگی د جنرال عاصم منیر په لاسو کې نه ده. زمونږ ایمان د حقیقي ازادۍ ضامن دی او دا کلمه ویلو والا چانه نه یریږي، دا کلمه ویلو والا صرف د الله پاک نه یریږي. عمران خان مزید ویلي دي چې ما زه په خپل موقف باندې کلک ولاړ یم او ما خپل موقف نه رستو کولو دپاره په ما باندې مختلف قسم سختیان کیږي. زه کې تنهایی کې ساتل شوی یم، ډاکټرانو چیک اپ زما نه کیږي، زما فیملی ممبر ما سره ملاقات ډیر په ګرانه باندې کیږي، وکیلان هم ډیر مشکلاتو سره ما سره ملاویږي. عمران خان وایي چې آرمی چیف په ما هر څومره ظلم وکړي خو زه به غلامي قبول نه کړم. دا عمران خان په آرمی چیف حوالې سره دا خبرې کړې وي. مزید عمران خان افغان مهاجرین حوالې سره ویلي دي چې افغان مهاجرینو مونږه 40-50 سال مونږ د دوی مهمان نوازي وکړه او اوس داسې قسم حالاتو کې دوی لیږل دا ټیک خبره نه ده. هلته په افغانستان کې زلزله هم راغلې ده، مونږ له دوی مدد کول پکار دي. عمران خان ویلي دي چې زه الیمین ګنډاپور پیغام ته زه الیمین ګنډاپور ته دا پیغام ورکوم چې ته افغانستان ته لاړ شه، هلته د هغوی مشرانو سره کښېنه، ټولو مسلې ورسره ډسکس کا او د امن و امان برقرار ساتلو دپاره حکومت ته پکار دي چې دی یو ځای کښېني. امن و امان برقرار ساتلو دپاره الیمین ګنډاپور دی د افغانستان حکومت سره کښېني، د هغوی مشرانو سره د کښېني او خبرې اترې دي وکړي. او زه وایي وفاقي حکومت ته هم دا پیغام ورکوم چې دی الیمین ګنډاپور ته اجازت ورکړي چې هغه افغانستان ته لاړ شي. ځکه مریم نواز د جاپان او د تایلند دورې کولی شي، نو د کې پی کې وزیر اعلی د افغانستان دوره هم کولی شي. جی دا عمران خان د جیل نه د ګنډاپور د افغانستان دورې حوالې سره دا پیغام جاری کړی دی. بل کې پی کې چې کوم فوجي اپریشن روان دی د هغې حوالې سره عمران خان ویلي دي چې کې پی کې فوجي اپریشن سره ډرون حملې هم کیږي، په کې پی کې علاقې هم خالی کیږي. نو دا زموږ حکومت کمزوري کولو دپاره دا هر څه کیږي، ځکه موږ سره د عوامو مینډیټ دی. نو زه ګنډاپور ته وایم چې ډرون حملو خلاف او د اپریشن خلاف ته څه ناسم مزاحمت وکړه او سیلاب چې کم ځایونو کې راغلی دی، که پنجاب دی او که کې پی کې دی، کم ځای کې چې سیلابونه راغلي دي، نو هلته هم عوامو له موږ له پکار دی چې سره مرسته وکړو او عوامو سره هر تکلیف کې موږ ودرېږو. عمران خان د کې پی کې او د پنجاب سیلاب حوالې سره ویلي دي که چېرې زه اوس د جیل نه بهر وې نو ما به د دوی دپاره فنډ ریزنګ پروګرامونه کړي او زه به د دوی سره په هر مشکل کې ولاړم او دوی دپاره ما چندې کړې وې. جي دا عمران خان د جیل نه دا پیغامات جاری کړي دي. د حوالې سره د ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.